अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفوا له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله تبارك وتعالى حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله والحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فقہا و صحابوں کے دی فرمائش چې رسول پاک علیہ السلام او فرمایل چاته سو حاجت پیش راشي الله تا یا چې کوم دی یو انسان تا نو هغه دی او دسو کی او دو رکعات خو او دس دیو کی د سنت او آداب او خیال دی په او دس کې وساتي او بیا دو رکعات منځ کی صلات الحاجت
او بیا دې دعاو کې او په دعا کې د مخ کې د الله حمد او ثنا بیان کی او بیا دې پر رسول پاک علیہ السلام باندې درود شریف وای او بیا دې دا دعا وای لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. او دا هغه نفس کم دی په خپل الفاظو کې او په خپل جبه کې د چکم حاجت وی مراد وی هغه دی د الله نه چې کم دی او غواړي. کله چې انسان ته یو حاجت پیش راشي سمرادی وی سم مقصودی وی خوا دا هغه تعلق براه راست سے کم دی الله سره وی لکه اولاد ورکول یو کس سے کم دی اولاد غواړي نو په اولاد ورکولو کې د انسان د مدد چې کم دی سواستا نشته یا چې کم دی دا سے کاروي چې پای کې د انسان د مدد چې کم دی ضرورت وی لکه نوکری شو روزگار شو په دواړو صورتونو کې دې چې کم دی د الله نه ټول حاجت او مراد چې کم دی غواړي. کله چې انسان ته حاجت راشي نو دې چې کم دی تدبیر استعمالوي او اسباب چې کم دی استعمالوي. په یو کافر او مسلمان کې دا فرق دی چې کله یو کافر ته هم یو ضرورت پیش راشي نو هغه اسباب استعمالوي دا اسباب اجازت هم دي او مسلمان چې کم دی هم اسباب استعمالوي لیکن د کافر نظر چې کم دی پاسباو باندې وي او د مسلمان نظر چې کم دی دا په مسبب الاسباب باندې وي یعنی په الله باندې وي چې په دې اسبابو کې تاثیر پیدا کول کې هغه الله دی. لکه یو کس سے کم دی د ملازمت کوشش کوي د هغه د پراغه اسباب استعمالي یو خدا کوشش کوي چې صحیح درخواست سے کم دی اولی کی دویم دا کوشش کوي چې جائز ناجائز ہے نا جائز سے کم دی سفارش وکي چاته وای زما چې کم دی سفارش وکړه وشو دا یو کافرم کوي او مسلمانم کوي ولیکن د کافر چې کم دی نظر بس په دې اسباب باندې وي چې بس صحیح درخواست وکړه او صحیح چې کم دی سفارش وکړه او د مسلمان چې دې نظر دا په مسبب الاسباب باندې وي یعنی په الله باندې وي
چې په دې کې به اثر الله چې کوم دی پیدا کوي اثر الله غواړي زما دا کار به چې کوم دی وشي او که الله چې کوم دی او نه غواړي داغه مشیت او اراده چې کوم دی نه وي نو دا کار به کوم دی بیان کیږي دغه شان یو کس چې کوم دی بیمار دی نو هغه ډاکټر لذي نو یو کافر چې کوم دی هم ډاکټر لذي او ډاکټر وته چې کوم دی نسخه لیکي داغه تشخیص کی داغه علاج کی دوايي ورکوي او یو مسلمان چې کوم دی هم ډاکټر لذي ډاکټر داغه چې کوم دی تشخیص چې کوم دی کوي هغه له نسخه لیکي هغه له دوايي لیکي لیکن د کافر نظر چې کوم دی دا صرف چې کوم دی په دغه دوايي باندې وي چې په دې سره ما چې کوم دی الله جوړوي پوه په دې سره به جوړېږم او د مسلمان چې کوم دی نظر هغه په الله باندې چې الله وتعالى او په دې کې تاثیر چې کوم دی پیدا کو پوه نو ماته به شفا چې کوم دی ملو شي او کچره چې کوم دی پایا هغه په دې کې تاثیر پیدا نه کو نو بیا ماته شفا نشي ملاوي دي ډېر خلک د دوايي نه چې کوم دی خوري لیکن الله سبحانه و تعالی په دوايي کې د شفا تاثیر چې کوم دی نه پیدا کوي هغه د شفا چې کوم دی نه ملاوي بلکې څه کوم دی هغه دوايي وخوري الله سبحانه و تعالی داغه د پاره هغه دوايي کې شفا واچوي او هغه ته چې کوم دی شفا ملوشي په خواني چې کوم حکیمان او اتباو هغه به چې کله نسخه چې کوم دی لیکلا نو دا غي نه مخکې به لیکل هو الشافي هو الشافي چې هغه الله چې کوم دی شفا ورکون کړي پوه یعنی زه دا نسخه چې کوم دی لیکم لیکن پدې کې بشفا چې کوم دی الله چې الله چې کوم دی په شفا واچولا نو دې مریض ته چې کوم دی شفا ملو شي او که الله په شفا وانه چولا نو دې مریض ته چې کوم دی شفا نه ملاوي کیږي کوم دی موږ د ساينس چې کوم دی د انګريزانو چې کوم دی راغلي دي پوښي د دې دا اثر دی چې نن سماج کوم دی حکیمان د ډاکټران چې کله نو سچ کوم دی لیکي نو نمخ کې چې کوم دی هو شافی لیکي او نمخ کې چې کوم دی بسم الله لیکي چې کوم دی پوښي بس نو سچ کوم دی تاسو ګوره څومره چې کوم دی ډاکټران دي دا غي شټای چې کوم دی وګوره او تاسو به چې کوم دی کتلی می چې دای په چټو باندې هو شافی چې کوم دی نشتا او نه چې کوم دی بسم الله شتا نه بسم الله لیکي او نه چې کوم دی هو شافی لیکي بس د مریض چې کوم دی تشخیص وکي او زرد چې کوم دی نسخه اولی کی چې کوم دی پوښي ډاکټر چې کوم دی بدل سو منه چې کوم دی نه دی ډاکټر چې کوم دی جوړ شه لیکن د اسلامی شعائر حفاظت چې کوم دی کوا د اسلامی شعائر حفاظت چې کوم دی کوا پوښي چې کله نو سچ کوم دی لیکي نو داغه نه مخکې چې کوم دی هو شافی لیکا او بسم الله چې کوم دی لیکا او په دې یقین سره کچري الله سبحانه و تعالی د دې مریض چې کوم دی شفا ورکون کې نو دې مریض ته چې کوم دی شفا ملو شي او که الله په شفا وانه چولا نو دې مریض ته چې کوم دی شفا نه ملاوي کیږي
پدې کې شفا چې کم دی واچوله نو د مریض ته چې کم دی شفا ملو شي او کچره پدې کې شفا چې کم دی وانه چوله نو پدې کې کم دی شفا بیا چې کم دی نشته او نه د مریض ته چې کم دی شفا ملاوي. رسول پاک علیہ السلام د صحابو چې کم دی دا ذهن جوړ کړی چې دا ای هر وخت چې کم دی نظر به مسبب الاسباب باندې اسباب به چې کم دی اختیارول لیکن نظر به چې کم دی په مسبب الاسباب باندې. یو صحابي دی فرمایي رسول پاک علیہ السلام ته چې ځنګل کې ما او د مانځ چې کم دی وخت راشي نو اوخ چې کم دی دا خپل تړم او کنه دغه شانې پرې دما الله باندې کم دی توکل وکم الله باندې توکل وکم چې دا اوخ به چې کم دی نه تختی وته فرمایي رسول پاک اسلام اعقل ساقها وتوکل خوش داغه خپل چې کم دی وتړه او بیا چې کم دی په الله باندې توکل وکړه بیا الله باندې توکل وکړه خوش دغه شان دا مضمون مولانا رومي رحمت الله علیه په دې جمله کې بیانې بتوکل پایا اشتر ببن دا اوخ چې کم دی خپل وتړه او بیا په الله باندې کم دی توکل وکړه بیا په الله باندې توکل وکړه کم دی خوشي. نو رسول پاک علیہ السلام د صحابه دا نظریه جوړ کړې و دا عقیده چې دای باسباب چې کوم دی اختیارول لیکن د هغې نظر به په مسبب الاسباب باندې مسبب خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یو ځل چې کنه په شام کې د یو قلعه چې کوم دی محاصره کړې و عقیله والے چې کم دي تنگ شو نو هغه خپل سردار د صلح د پاره چې کم دي راولې کو شو چې کله سردار خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته نږدې شو نو دا په لاس کې کم دي یو شیشه وا د شیشې او بوتلو خالد بن ولید رانه داغه نه تاسو کو چې د شیشې په دې بوتل کې چې کم دی سدي او دا چې کم دی ولې وروړي هغه ورته وي کچره چې کم دی دام دې پاروړ دی کتا سره زماره صلح چې کوم دی خبرې کامیاب شوي نو خو ډېره ښه ده او که تاسو سره زماره صلح خبرې کامیاب چې کوم دی نه شوي نو په دې کې زهر دي او داسې خطرناک زهر دي که یو قطرم چې کوم دی هغه په خوله کې واچي نو एकदम چې کوم دی سړی مړ کېږي نو که چې تاسو سره خبرې چې کوم صلح کامیاب نه شوي نو دا په دې نیت باندې وروړي چې دا زهر به چې کوم دې سکما چې واپس ته کوم دې خپل قوم ته د ناکامۍ چې کوم دې مخ اونې خېمه چې کوم د صحابه رسول پاک علیہ السلام د دعوت زبردست چې کوم دې جذبه جوړ کړی و چې دا خلق په هدایت باندې کوم دي څنګه راځي او خلق به کوم دي اسلام ته او دین ته څنګه چې کوم دي راځي نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا سوچ وکړ چې ډېر خپل چې کوم دي مقدا
د دعوت او راشه دې موقع نه چې کم دې فایده واخله. خالد بن ولید راهو هغه ته او فرمایله چې دا شي کم دې شیشې دا بوتل ما دراکا چې کم کې زهر دي هغه ورته وی چې ستاسو یقین دی چې دا چې کم دې انسان اوس کې نو مړ کېږي هغه ته وی چې کم دې ما یقین ټول شي ځکه یو قطره چې کم دې دا په جبه باندې واچي د انسان فورن چې کم دې مړ کېږي او شي او دا ذایقه نشو خولې دې تم چې کم دې نه سمېږي چې دې ذایقه چې کم دې څنګه ده وګدا او ترخه ده چې کم دې او شي هغه تو فرمایله چې ګوره دا ټول چې کم دې دا شي دا بوتل کې چې کم زهر دي دا ټول چې کم دې سکما هغه ته داسې کې ټول شي کم دې سکي دا یو قدر چې کم دې په جبه واچي انسان فورن چې کم دې مړ کیږي هغه ته فرنه ګوره چې کم دې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا چې کم دې وي او غټول زهر چې کم دې اوس کړه گزار اکافر چوکتل د زهرو ټول شی چې کم دې اوس کړه او د مرس آثار په چې کم دې نخ کاری نه فورن چې کم دې هغه مسلمان شي هغه مسلمان شي کم دې نو پاس بابو کې اثر اچون کې چې کم دې دا الله دې کم دې دغه شان یو بل واقعیا ده د رسول پاک علیه السلام چې یو غزوینا رسول پاک علیه السلام واپس شو یو ونوا چې داغه سورې ګورو نو صحابه هغه ونه رسول پاک علیه السلام د آرام لپاره مختص کړه او په خپل چې کم دې درې چې کم دې کوم ځایونه وي انته چې کم دې آرام فرمایي نبی علیہ السلام دا غونی دلاند چې کم دې ود شو او تورې چې کم دې ونه تا ورند کړه دلرینا یو کافر چې کم دې ولید چې رسول پاک علیہ السلام ونه لاندې چې کم دې لاس او تورې ورندره هغه راغی او تورې چې کم دې راواغشتا د تی کې نه راويستا او نبی علیہ السلام یې راويستو او ورته وی چې اوس پتا مان چې کوم دې څوک بچ کی نبی علیہ السلام ته چې کوم دې فرمایل چې الله خوش چې کافر چې کوم دې وکړل چې په رسول پاک علیہ السلام باندې سروب چې کوم دې خو زما پرې نه وته خوش او څه قسم پریشانی و تلاحق چې کم دې نشوا داغه چې کم دې لاس پر پیدو شو هغه باندې روب راغی او تور چې کم دې ته پرې وتا رسول پاک علیہ السلام او تور واغشتا چې اوس پتا چې کم دې معنا څوک بچ کیږي کم دې پدې کې رسول پاک علیہ السلام هغه ته دا دعوت ورکول چې کم دې وختله ستا چې کم دې یقین او توکل دا په تور باندې او زما یقین چې کوم دی د توري پیدا کول کی باندې د توري پیدا کول کی باندې نو اسبابو کې تاثیر اچون کی چې کوم دی هغه الله دی هغه الله دی اسباب چې کوم دی ضرور استعمالوا پوښي لیکن پاسباو به کوم دی یقین نکې مسبب الاسباب باندې په الله باندې به کوم دی یقین کې پوښي که الله غوښتل نو دی اسباب کو چې کوم دی اثر واشي او که الله چې کوم دی نه غوښتل نو
بیا دا اسباب چې کوم دي هیڅ نشي کولی خوشي دا اسباب هیڅ کم دي نشي کولی بهرحال نبی علیہ السلام په دعاګانو کې ډوړې خپل چې کوم دي دعا ده خپل دعا ده فرمایي رسول الله سلام اللهم هذا الجهد وعليك التقلان یا الله زما په بس کې چې سو یعنی اسباب اختیارول هغه ما اختیار کړ لیکن توکل چې کوم دې پتا باندې توکل پتا باندې وسو چې کله یو کار کې دوکې یا نه کې دوکې د دواړو چې کوم دې احتمال وي چې دا کار به وشي او که دا کار به چې کوم دې ونشي نو په دغه وخت کې خو مونږه په الله باندې توکل کوو او دعا چې کوم دې غواړو سواړو دعا غواړو لیکن چې کوم دې کې اسباب یقیني وي چې دا کار به چې کوم دې کیږي نو البته کې نه دعا کوو او نه چې کوم دې توکل کوو مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله فرمایي چې اصل موقع خو چې کوم دې دادا د توکل او د دعا مثلا ستا مخه ته چې کوم دې روټه پرتره او صرف چې کوم دې روټه ته چې کوم دې لاس وړل دي او خوړل دي چې کوم دې ان دغه وخت کې دا خبره چې کوم دې یقیني وي دا سوي درستخان خو چې باندې روټه پرته ده بس بلا سوړم او به خورما موړ به شمه چې کوم دي حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې نه په دې وخت کې به هم چې کوم دي اصل مقدار توکل دعا چې الله په الله توکل وکي او د الله نه چې کوم دي دعا وغواړي چې الله په عافیت سره دا روټه چې کوم دي په ما باندې اوخروي چې کوم دي ډیر ځله انسان چې کوم دي روټه تا ناسوي داسې پریشانې او خبره چې کوم دي راشي چې هغه روټه ته نه پاتې شي کوم دي نو حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې اصل د توکل او دعا چې کوم دي موقع دا د چې کوم اصل توکل او دعا موقع دا ده چې الله توکل مو کی او د الله نه چې کوم دي دعا مو کی یا الله په عافیت سره روټه چې کوم دي په ما باندې او خروي چې کوم دي بل خبره دا ده که ورکوټي چې کوم دي سیس وي ناغم د الله نه غواړي حدیث پاک کې راځي تاسو را بوت چې کوم دي تسمع او شلېږي نه هغه د الله نه چې کوم دي غواړي هم د الله نه غواړي او کلوي سي هم د الله نه غواړي اصل کې دا ورکوټي او لوي سي خو زنګ په نسبت دي چې دا بوت تسمع دا چې کوم دي ورکوټي سي دي او بادشاہي سلطنت غوښتل دا لوی سیز دي چې کوم دي دا لوی د الله په نس باندې ورکوټ الوی چې کوم دي برابر دي ورکوټ الوی هغه ته ورکوټي سیز ورکول او لی سیز ورکول دا چې کوم دي برابر دي ان الله على كل شيء قدير الله په هر شي باندې قادر دی علامہ شبیر عثمانی رحمت الله علیه ان اللہ علی کل شیء قدیر معنی کوي وہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے نو زنګ په نس باندې ورکوټي او لوی سي دي دا الله په نس باندې ورکوټي چې کوم دي برابر دي ورکوټي لوی برابر دي کوم بهرحال
کور کوټي سیز وي او کلوي سیز وي دا کوم چانه واړه دا الله نه کوم دی واړه څنګه تاسو ما حدیث پاک بیان کو د مشکای شریف فرمایي نبی علیہ السلام تاسو بوت تسمو شلېږي دا الله نه واړه ستا ټوپه نشته یا الله مال ټوپه را جامې دي نشته یا الله مال جامې را خوشو پیزار دي نشته یا الله مال پیزار را هر چیز چې کم دی د الله نه واړه او د هر چیز د لپاره صلات الحاجت کوي څه کوي صلات الحاجت چې کم دی داغه طریقه نبی اسلام خدلی دا چې تاسو الله سره کار وي برای راست چې کې د انسان سره مداخلت او د مدد ضرورت چې کم دی نه وي یا چې کم دی انسان سره کار وي پای کې د انسان نه مدد ضرورت وي نو تاسو او د سکے او د څه کم دی په خاطر طریقې سره وکي په یعنی د او د آداب او د سنتو کم دی خیال وساتئ قبله ته کم نه مخکې وشي دا او د څه کم نه توکي نویت ان توضع لرفع الحدث واستباحه الصلاه وشي یا پړه کې چې کم دي اراده وکړه چې دا حدث لري کول د پاره او د موس جایز کول د پاره جایز کېدل د پاره زه او د کوم چې کم دي پړه کې دا چې کم دي اراده وکړه دا نه پس کم دی اول د خلاص نه کم دی شروع کا وشي او بیا ور استابل مرګري کا او دوړ لاسونه تر ګټو پورې او ویلدا یو ځلو او دریم ځلو او دریم ځلو او داسې یو بل ګوتی چې کم دی ورکا د ګوتو چې کم دی خلال وکا او دعا وایا بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام یا بسم الله الرحمن الرحیم وایا او بسم الله والحمد لله وایا یسوک چې او داس په شروع کې بسم الله والحمد لله وای نو سو پور چې دی چې کم دی په داس کې نو فرشته بدر لپاره نیکه چې کم دی لیکي نیکه لیکي چې کم دی بیا او دس کې چې کم دی مسواک استعمال کړه سوچ او دس کې مسواک استعمال کی هغه ته او یا منځونو اجر او ثواب چې کم دی ملاويږي پوښي مسواک چې کم دی اول مخامخ به شروع کی مخامخ غاخونه بره چې کم دی خي طرف ته لاندې چې کم دی خي طرف ته بیا بره چې کم دی ګس طرف ته بیا لاندې ګس طرف ته پوښي اول به چې کم دی مسواک لون کې مسواک به وخی او به چې کم دی مخ کې خلګ نه شي اول به مسواک چې کم دی وخی بیا به خلګ چې کم دی او بواچي بیا به مسواک وخی بیا به خلګ او بواچي بیا مسواک وخی بیا خلګ او بواچي که چې مخ کې او بواچولې نه بیا به او به صدور دل شي او مسواک بدل دل شي د سنتو خلاف وشي دغه شان بیا چې کم دی پوزه کې وبو اچوا وږي نو پوزه چې کم دی صفا کا او چې وبو اچول دې ته استنشاق وایي دام سنت دي او هغه وبو چې کم دی سونول وشي دې ته استنصار وایي دام سنت دي نو وبو چې کم دی چونکه وواله او څه به نږدې کې لګي براح کې او بیا به په ګسر اسمان دي کم دی رو باسي وشي بیا د غشان چې کم دی په مخ چې کم دی لپاچه مشدا سه لپاچه نو کوشش ودا کې چې په اول لپا چې کم دی په دې د سر په خې سامان چې کم دی راشي دې طریقې سره بل په وجه کم نو واچي وشي او دا کوشش وکړي چې هر ځل پورا اندام ته چې کم دی او بو رسی کتا چې کم دی لګو بو باجر په مخ باندې سمخلون شو سپات شو بیا دی واچولې سمخ چې کم دی په بیا وچ پاتې شو بیا په دریم د بو واچولې بیا چې کنټرول مخ ته بو اور رسیدي ټول مخ ته او به چې کم دی اور رسیدي
پوښې نه دا یو ځل وینځل شي نه په هر ځل به چې کم دی پوره مخ توبه چې کم دی رسې پوښې چې کم اندامونه درې ځله چې کم دی وینځل دي نو په هر ځل به چې کم دی درې ځله هغه وینځي او په هر ځل به وب چې کم دی پوره اندام ته چې کم دی رسې پوره اندام ته رسې او دا تصور کوه چې رسول پاک علیه السلام د بشارت مطابق چې کوم اندام زمين زما دای ګناونه چې کم دي دوړيږي دای ګناونه دوړيږي او په او داس کې دو دعاګانې چې کم دي سنت دي یو دعا الله مغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي او دغه دعا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دو دعاګانې د اودس ومس کې کوم دي سنت دي کله چې اودس چې کوم دي وکړو وښه نن سبا خو په لوټو باندې سو اودس کې کوم دي نه کی وښه د خپل چې کوم دي په لوټه باندې اودس کوم یو په لوټه کې چې کوم دي اسراف نه راځي او ډېر نه صرف کیږي چې کوم دي په ټوټه کې چې کوم دي اسراف دي وښه بهرحال تو څوک په ټوټه سره چې کوم دي اودس کوي ټوټه مکمل چې کوم دي نه پری دي لګي وبدي چې کوم دي پری دي لګي وب وښه او غلګو وبو سره چې کوم دي اودس او کی ځکه بار ټوټه بندور سره ټوټه خرابېږي او کډېر وب پری چې کوم دي اسراف راځي نو لګي وب چې کوم دي پری دا لګي وب او باغې سره چې کوم دي اودس او کوي کوم دي او کپلوټه چې کوم دي اودس وکړه نه چې کوم په لوټه کې پاتې شي ناپاسه ودرېګا او قبله ته مخ کا او هغه اوس کا پای کې چې کوم دي شفا ده آی کې شفا ده اودس وکړه اودس نه پس کوم دي بیا یو څو دعاګانې چې کوم دي سنت دي څو دعاګانې سنت دي یو خو برا وګوري اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به چې کوم دي یو ځلوي او بعض روایت راځي چې دا بدرې ځلوي بیا بر دوارا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا به بل دوارا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استغفرك واتوب اليك دا به درود شریف به آیت الکرسی به او ان انزلنا في ليله القدر دا به کوم جوړه په سوچ او د تاسو کم دي ان انزلنا في ليله القدر دا سورۃ وای ابر صدیقیون چې کم دي شماري چې کله بیا منځ روان شي نو دا دعا چې کم دي سنت تا وسوک چې دا دعا چې کم دي وای دا هغه لپاره او یاد را فرشتي چې کم دي او یاد را فرشتي دا دعاګانې کوي اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني أخرج لا شرا ولا بطرا ولا رياء فإني أخرج لا شرا ولا رياء ولا بطرا ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دا دعا چې کله سړی منځل شي هوای در پاره او یاد در فرشتي چې کومه دعا کوي دا غي نفس چې کوم دي صلات حاجت چې کوم دي مونږ وکړه ثم ليصلي رکعتين دو رکعات مونږ وکړه پوښي بس صلات حاجت مونږ څخه کوم دي کومه
پوښ الله اکبر پوښ نیت چې کوم دی دړو د ارادي نوم دی وجب اوه نوم ډیر خدا او که وجب نه پړکی چې کوم دا خیال راولي نوم ستاسو چې کوم دی نیت پوښ چې کوم دی پوښ پيو نیت کې چې کوم دی د ډیرو سنت کول شي مثلا جمعه تلاړي نو تحیت المسجد کول پکار دي نو په دا غوړه رکعات کې تحیت المسجد چې کوم دی نیت مو کې او د سکړې دي نو تحیت الوضو نیت پکې مو کړی صلات حاجت نیت پکې مو کړی صلات توبه نیت پکې وکړي خوشي نو په دا غوړه رکعات کې د ډیر چې کوم دی نیتونه کول شي صلات حاجت کې سورۃ فاتحه نه پس سورۃ چې کوم دی متعین خو نشتا هر سورۃ چې کوم دی ویل شي هر سورۃ ویل شي کوم دی لیکن نه بعض بزرګان کوم تجربه ده چې بعض سورۃونو وایره سره فائدہ چې کوم دی زیات کیږي سنت به نه غړي سنت به نه غړي د بزرګانو چې کوم دی تجربه ده چې دې سره چې کوم دی ثواب زیات کیږي ثواب زیات کیږي چې کوم دی پوښه نو سبا کې باس ردوس سره چې کوم دی फायदा زیات کیږي ډاکټر عبدالحی رحمت الله فرمایي چې لومبي رکعات کې علم نشرح چې کوم دی صورت وایي او دویم رکعات کې اذا جاء نصر الله اذا جاء نصر الله اخبار الاخيار کې لیکلي دي چې سورۃ فاتحه نه پس کم دی وزلبا سورۃ اخلاص وایي په دواړو چې کم دی رکعاتونو کې په دواړو رکعاتونو کې نو دا بعض بزرګان چې کم نه تجربه ده چې بعض خاص سورتونو وایلو سره چې کم دی फायदा زیاته کیږي ورنه څه خاص صورت چې کم دی متعین نه دي هر صورت چې کم دی ویل شي بیا دا غي نه پس چې کم دی بیا د الله حمد ثنا بیان کی د الله حمد ثنا بیان کی چې کم دی لکه څنګه چې تو مجازي بادشاہ لا دی او هغه نه سوال کې داغه نه سغواړي نو مخکې چې کم دی د تعریفي کلمات چې کم دی وې داغه تعریفو کې چې کم دی نو دک شان تر احکام حاکمین مخ کې خپل حاجت چې کم دی پیش کې به حاجت پیش کې نو مخ کې چې کم دی د الله حمد ثنا بیان کړه مخ کې د الله حمد ثنا بیان کړه دوی مدا د الله حمد ثنا ولی چې کم دی بیانې د دعا نه مخ کې چې د ناشکرۍ چې کم دی پهلو پکې پیدا نشي بعض وخت انسان چې کم دی نو امید شي یا الله ته زما دا کار نه کې یا الله ته زما دا مراد نه پوره کې یا الله ته زما دا حاجت چې کم دی نه پوره کې حالان کې په زرګونو نعمتونه دل الله چې کم دی ورکړي دي دلا په زرګونو نعمتونه چې کم دی الله ورکړي دي کم دی دوشي نو کدا یو نعمت چې کم دی نوي نو څه خبره ده لیکن انسان چې کم دی محتاج او کمزوري دي نه په دې وجه باندې دی دا دعا نمخ کې د الله حمد بیان کی چې کم نعمتونه الله ورکړي دي نو پای باندې شکر چې کم دی وباسي په شکر چې الله دا دونه نعمتونه په زرګونو په لکونو چې کم دی تا ما دا کړی دي خو یو ضرورت مې دام دی یو ضرورت مې دام دي چې کم دی دام را لږ کم دی پوره کی دام رات مې چې کم دی هم پوره کی خوشي نو دا الله سبحانه و تعالی حمد او ثنا د دعا
کول نه مخکې چې کوم دی دا مقصد دی چې انسان کې ناشکری چې کوم دی پیدا نشي چې کوم نعمتونه الله ورکړي دي نو په هغه باندې چې کوم دی شکر وباسي دا الله حمد و ثنا بیان کی او دا هغه نه پس کوم دی بیا خپل چې کوم دی سوالو کې چې الله دام یو حاجت دی دام یو نعمت دی دا هم چې کوم دی رااله دراکه چې کوم دی دراله مو تو راکه چې کوم دی دوی مدا حدیث پاک فرمایل ثم ليصلي على النبي صلی الله علیه وسلم چې بیا پر رسول پاک علیہ السلام باندې کوم دی درود شریف وایي ګوره په دنیا کې د هیڅ یو دعا دا ګارانټي نشته چې دا به قبول شي دا به قبول شي لیکن د درود شریف باره کې دا ګارانټي ده چې دا دعا چې کوم دی الله ضرور قبلوي ته دعا کې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد النبي الامي چې الله پر رسول پاک علیہ السلام باندې رحمتونه چې کوم دی نازل کا رحمتونه نازل کا نو دا دعا چې کوم دی الله ضرور قبلوي دا دعا ضرور چې کوم دی الله قبلوي خوشي دا دعا نو الله د شان نه چې کوم دی دا خلاف تا چې دا دعا دې قبول کی ان درود شریف او چې ورپسې کومه دعا ته کوم غواړي هغه چې کوم دی رات دا د الله د شان نه چې کوم دی خلاف ده دا الله د شان نه خلاف ده خوشي د دې ونه د دعا نه مخکې چې کوم دی درود شریف وی وایي چې کوم دی دویمه چې کوم دی وجدارا چې رسول پاک علیہ السلام د بچا په زندګۍ کې هدیه ورکړه نو دا غي بدله به رسول پاک علیہ السلام چې کوم دی ضرور ورکوله چې کوم دی خوشي لکه صحابیو د باندې نبی علیہ السلام لبه د باندې سونه چې کوم دی وروړو او رسول پاک علیہ السلام هغه د خارجي سيزونه ورکول مدینه منوره چې کوم دی خارو خوشي نو نبی علیہ السلام په خپل ژوندۍ کې د هدیه چې کوم دی بدلا ضرور چې کوم دی ورکولا نو د کشان د درود شریف ستاره طرف نه چې کوم دی هدیه را چې کوم دی سره هدیه را نو دې بدله چې کوم دی الله ضرور کی خوا بدله چې کوم دی دعا په شکل کې هغه بدلا را دعا په شکل کې چې ته په نبی رسول الله باندې درود شریف وې نو الله سبحانه و تعالی تبا هغه دعا وکي چې الله زما دې امتی په ما باندې درود شریف چې کوم دی وې د امراض چې کوم دی پورا کې د امراض پورا کې چې کوم دی نو کو څوک دا واړي خلک د بزرګان چې کوم دی دعاګانې واړي کو څوک دا واړي چې رسول پاک علیہ السلام نے ماته چې کوم دی دعا وکي نو هغه دی درود شریف چې کوم دی وایي درود شریف وایي نو چې کله دعا نه مخکې ته درود شریف وایي نو نبی علیہ السلام مستاره پر چې کوم دی دعا وکي الله تعالی چې الله زما د امتی دا مراد او دا حاجت کوم دی هم پوره کړي او دا هغه نه پس کوم دی بیا دا دعا وایي لا اله الا الله الحلیم الکریم وش حلیم او کریم دا الله صفات دي دا الله په صفاتو کې چې کم انوارات او خواص پراتري داغه تحت چې کم دی منګه نشو رسیدي چې کم وش اوله د حلیم صفات وروړو دسه حلیم چې کم دی ځکه چې منګه ډیر زیات ګناګار یو منګ به څنګه د اعلانو واړو شپه ورځ کم دی یو کس د یو بادشاہ چې کم دی شپه ورځ نافرمانی کوي نو پکم مخ به چې کم دی داغه نه
هغه سوال کوي. هغه څه کوي؟ سوال کوي چې کوم پوښي. لیکن د الله صفت چې کوم دی حلیم دی. حلم داغه صفت دی بردبار دی. صبرناک دی چې کوم دی. هغه په جذباتو کې ناراضي فیصله نه کوي. چې ستا ګناهونه ته وګوري او په جذباتو کې راشي او یو فیصله وکړي. بلکې هغه د خپل حلم د صفت په بنا باندې فیصله چې کوم دی کوي. فیصله کوي چې کوم دی. د دې وجنه په دې دعا کې د حلم صفت چې کوم دی نوم راوړه. او دویم چې کوم دی د کرم صفت. پوښي چې الله موږ خو ګناهګار یو پوښي لیکن ستا کم چې کوم دی ډېر زیات دی او مهرباني چې کوم دی ستا ډېره زیات را. ته ډېر لوی چې کوم دی مهرباني او موږ دارا کې او د الله نو غواړي چې کوم لا اله الا الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین اسالک موجبات رحمت. یا الله تعالی سوال کو دا سنو چې ستاسو رحمت چې کوم دی موجب چې ستاسو رحمت په ملوشي وعزائم مغفرتک او ستانه چې کوم دی د پوخ او د کلک مغفرت چې کوم دی سوال کوو. وعزائم مغفرتک پوښي او ورپسې چې کوم دی لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین اسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر او د هر نیکه نه چې کوم دې موږ له اسره کی والسلامة من كل اسم او د هر ګناه نه موږ چې کوم محفوظ کی. لا تدالنا ذنب الا غفرته دې مطلب داري دنګ هر ګناه چې کوم دی وبخي. ولا هم الا فرجته د دې مطلب داري دنګ هر تکلیف چې کوم دی لري کی. وشه ولا هم الا فرجته ولا حاجه لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا لزن کوم حاجت چې ساده رضامندې وي یو خسړ انسان غواړي شراب غواړي نو په شراب خو الله چې کوم نه خوشاليږي نه څنګه هغه حاجت چې ساده رضامندې بيجي کوم دی نو هغه چې کوم دی نه راکې هغه موږ راکې دا چې کوم دی دعا وې او دا غي نه پس کوم دی په خپل الفاظو کې چې کوم دی په خپل الفاظو کې چې ستا کوم حاجتي ضرورتي دا الله نه وایي. که بعض وخت کوم دی دا موږ څه کوم نه مخنوي او جلدی وي او تاسو یو سیس کوم دی ضرورت وي نو صرف چې کوم دی دا دعا وایا صرف دا دعا وایا او دا الله نه کوم دی خپل حاجت چې کوم دی وغواړه. پوښي نو دا هر کار د پاره چې کوم دی سورات حاجت چې کوم دی کول پکار دي. پوښي دا الله نه خپل پکار دي. په هر کار کې چې کوم دی نظر په اسباب باندې وي نظر په الله باندې وي الله توکل وي او دا الله نه چې کوم دی غواړي. تاسو ورته چې فرمان اسلام تاسو بوت تاسو شلېږي هم چې کوم دی الله نه غواړي. نو هر څه چې کوم دی د الله نه غواړي چې کوم دی درکاته صلات حاجتو کې بیا د واجب کوم دی وای او د هغه نه پس بیا په خپل جبه کې چې ستا کوم ضرورتي هغه د الله نه چې کوم دی وغواړي. الله ما تاسو ته توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين. یا الله زم ټول ګناونه معاف کړي د ټول مل ګناونه معاف کړي او دای په ځنه کې راځي. یا الله ته مقصود ستاره د مقصود ده ول اعلان علی رضا محبت او معرفت او حضور دایمي نصیب کړي. نبی علیہ السلام ته ژوند ته خدمت نصیب کړي. یا الله په کوم مهنت سره دا پاکه ژوند وجود راځي دا موږ له توفیق راکړي.
या अल्लाह पदे हाजिर मिलने की चा नेक मकासद भी नेक मकासद या पूरा की चा परेशानी ख़त्म की जो कर्जा कर्ज ने खलास की चा औलाद ने सल औलाद की चा औलाद ने कहना सलहान की तो बीमारान में तो शिकावर की चा अफूमा शिकावर की यादा नबी सलाम समस्तान खैर होती आखिर न करा के तकम शुरू ने पनाह उतरा शुरू यालन गौसाती जम दुआगाने नबी सलाम बहरमत कौल मंजूर की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन जामो इलियास चिकने मुराक़बा मैयत पूरे असबाक चिकन दे रसूल जंदा मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैहि दाव ये मुराक़बा मैयत पूरे सालिक असबाक रसूल नातबे दस्तार खिलाफत चिकन दे पसराउल कोशे नदी जोश से कम दे बल चाला जिक्र से कम दे वरकूल शी और दद न जे कम दे बल सोको बेआत से कम दे पूरी शी नदी मुराक़बा मायत पूरे जे कम दे असबाक व रसूल वो सदी जे कम दस्ता बांधी की जे कम दे कोलखान अदी बराबर अंदाज के रही कम दे पढ़ो मुबारक खुलफा और बसल्लत